اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ وَإِذَا أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ دغه وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا تَفَاوَكِجُوا الْحَوَارِيُّونَ حواری خو د حور نه دی دغه دی یا یو مخکې خو هغه یو مخکې شروع کړو ها کم یو دی څنګه شروع کیږي اسقال خو بلا شي اسقال خو څه دي لا یا عیسی ابن مریم ها دا کوم ویلو اذ قال الله یا کاچو اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم او عیسی زید مریم اذکر نعمتی یاد کا نعمت زما علیک تابانے وغلا والدتک پمورستا بانے اذا ایتک زکما تائید کرے تو بروح القدس روح القدس مانا پاکیزہ روح جبریل تو کلم الناس ویت چ خبر دے کول خلق سرا فلما دے پزنگو کی وکالا اپ زمانہ د کولت کے ندار سلوی سکارونه بعد شروع کیږي نو پتہ ولګی چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام برازي او سلوی سکارونه بعد هم دی دنیا کې ژوندې ذکر چې اسمان ته خاطر درې کال عمر او تفصیل ما تاسو ته بدل وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ آیات کا دا چ ما تعلیم درکړې تا تال کتاب د کتاب والحکمت اد معامل فهمي والتورات د تورات او انجیل او استخلق او یاد کا دا تخلقو چ جوړې من تین د خټینا کہے ات تیرے پشان د شکل د ماردو بیزنی په حکم زما فتنفخ فيه تپوکے وغه کې فتكون طيرا بیزنی شیغ مارغ پیزن زما وتبره الاکما ات جوړې الاکما د مور پیدا اړوند اکما هغه اړوند وای دغه بیماری لا مرزاده دغه مرزاده نوم چې دا لا علاج نو دا د عیسی علیہ السلام معجزه وا هغه زمانہ کې طب او حکمت ډیر مخ په ترکایو د ټولو بیمارو علاج ورسره د دې مرزاده نوم په علاج باندې نه پوهېدلی وا او د برس لیپرسی دا بدن چې سپین شي دا بدن پیس ورته وایي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ اجوڑا اویت چ جوڑ ودی الاکما د مور پیدالن والابرص د پسمرز باذنی په حکم زما و استخرج الموت آیات کدا چې ژوند کول تامړي باذنی په حکم زما کله کله به عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راغی نو دا سم مړ بنده ته بودره نورته کوم باذن الله پاسه خدای په حکم نه بجوندې شفا وسیله دا د عیسی علیہ السلام بل معجزه وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آیات کدا چ منو ساتل بندو ساتل ما بنی اسرائیل غل کدتانا اس جیتم بالبینات کله چ ترال دویتا بالبینات واضح نشانو سرا فقال الذين كفروا ويا کسان چ کفر کړو منهم دوینا ان هذا ردا الا سحر مبين مگر دې واضح جادو دی وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ وَإِذَا أُوحِيتُ او زکچ ما اوحیتو انسپیریشن کړو وحی معنا انسپیریشن پزړه کې مې چولیو ال الحواریین حواریین تانو حواریین دا دولس کسان یا سلويخ کسانو چې ملګری د عیسی علیه السلام حواری معنا ملاتړ حواری معنا ملاتړ لفظ وایي ان آمنو بی چی مان راڑ ما بانے و برسول اپ رسول زما قالو حواریینو وی آمنا منگ ایمان راوڑ دے وشحد او تگواشا بی اننا چی منگا مسلمونا سرنگون کون کی یو اللہ تعالیٰ تا دا مسلمان مانا چی خدای تا سر کی چاہی چی خدای تا سر کتا کئی
اذ قال الحواریون آیات کا غوخ چوئے حواریینو چو عیسیٰ زوید مریم هل یستطیع ربک آیا خدایستا دا کار کویشی یعنی قوت خوی دے خو عملن کئیم هل یستطیع ربک آیا خدایستا دا کار عملن کویشی ان ینزل علینا چی نادر کی منگبانے مائدتن یو خوانچا تاسو خوانچا لفظ استعمال ہے سوکا تا مجموعی سوکا تا خوانچا وی تو خوراک شئی نفکی پراتی دوار وقت ہوئے مائدتن یو خوانچا موجودہ زمانہ کی وقت ڈائننگ ٹیبل ہوئی ان ینزل علینا مائدتن چی نازل کی منگبانے یو خوانچا من السماء دا آسماننا قال اویرت عیسیٰ علیہ السلام چی دا تاسو معجزہ طلب ہوئی نکو معجزہ مطلب کلا و عقیدہ مقوی نشوا نبی اب حلاکت رضی دربانے قال ہوئے ورتدو اتقوا اللہ ویرے گئی اللہ تعالیٰ نا ان کنتم مومنین کتاسو مومنالی تاسو سوالو نمکوئی غوی نجی زمونگا دا خدای پا قوت بانی حس شبہ نشتا خمونگ دا غوڑو چی دا خدای ملمستیا مو پڑے سمو کرے چی دا خدای ملمستیا مو پڑے لیکن مونگ چی دا غوڑو چی دا شیرشاہ ملمستیا مو پڑے صحیح یعنی پا دے کہ مو اس شبہ نشتا چی شیرشاہ ملمستیا کولے شی خمونگی خوڑل غوڑو صحیح نو دیم ہوئے چی خدای دا کار کویشی خمونگی سکو خوڑلے غوڑو اس دینا بعد کم نکے شیرشاہ قالو دوئے نریدو منغوارو اننا کل من حاچ خوراکو کدے خوانچینا وتطمئن قلوبنا امطمئن شدون زمونگا ونالما امونگا پدے خبر پوشو مشاہدے پہ اعتبار دلیدو پہ اعتبار ان قد صدقتنا چی تامون ترشتیا ویلے دی ونکون غلیا اشمونگا پدی معجزہ بانے من الشاہدین دا گواہانو سخا قال اوی عیسیٰ ابن مریم اللہم او اللہ ربنا او رب زمونگا انزل علینا نازل کی منبانے مائدتا خوانچا من السماء دا اسمان تکون لنا عیدن چی ویدا خوشحالی زمونگ دا پارا عید مناسب خوشحالی اخترتوں میں عید اولی خوشحالی روزدار تکون لنا عیدن چشمون دا پارا عیدن خوشحالی دا عربی و شاعر وی دا جمعہ رضوا او دا اختر رضوا او دا محبوب راغلو شو کہ راغلو دا معشوق راغلو نو دا یو دیر عجیب شعر وی چی عید وعید وعید سرنا مجتمعا وجه الحبیب و یوم العید والجمعہ وی اختر دے اختر دے اختر دے سودی درے اختر دے اختر دے اختر دے سو وی ٹول درے والے او زائشوی دی وجه الحبیب زمان دا محبوب مخ دا ما دا پارلو اختر دے و یوم العید او دا اختر رز دا بلا خوشحالی دا والجمعہ دا جمعہ رز دا بلا خوشحالی دا صحیح نا اختر ستوئی عید ستوئی خوشحالی دا ہاں تکون لنا عیدن چشمون دا پارا عیدن سبب دا خوشحالی لی اولنا دا حاضرین زمون دا پارا و آخرنا و دا اغچال پارا چرستو برازمون پسی و آیتا اشدائی و نشانی من کستا طرفنا زمان و بوت ماندے ورزقنا اروزی را کے منتاوان تخیر الرازقین اتاکی سرط بیتر رزق ورکون کے قالاوے اللہ تعالی انی تاکی سرط منزل نازل ان کے دے خوانچے علیکم تاسبالے فمن یکفر خوک چائن کارو قبادو دے معجزین بعد منکم دتاسنا فإنی اعذبون تاکی سرزب عذاب ورکم دل عذاب انداس عذاب لا اعذبه چن عذاب ان پدغ عذابان احدا من العالمین سوک دا مخلوقات مثالی عذاب ورکم بیا سنگا عذاب ورکم مثالی ایگزامپلری پنشمنٹ ورکم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ آیات کا غچو بوئی اللہ تعالیٰ دا حشر میدان کی چیا عیسیٰ ابن مریم او عیسیٰ زید مریم انت قلت للناس آیات تابیلیو خلقتا اتخذونی چون سیما و امیا امور زما الہین خدایان ما پا خدای انہی سی ازما امور تو خدای انہی سی نو دا عیسیٰ خود عیسیٰ علیہ السلام متعلق مختلف عقیدی دی سو کوئی دے سن آف گارڈ دے سو کوئی دے سن آف گارڈ دے او سو کوئی چھ خدای عبارت تے دریو کسانو دا مرکب نا خدای عبارت تے سن
د دریو کسانو د کمبینیشن نه ټرینیټي والا سواله ټرینیټي والا نو ټرینیټي والا وایي چې خدای دا یو شخص نه دی خدای عبارت ته د ترکیب د دریو کسان نه چې دا درې آل ټوګیدر شي نو څه جوړ شي یو خدای ته جوړ شي نو یو پاغه کې الله دی نمبر 2 په کې عیسی دی نمبر 3 کې بیا دو ګروپ دي نو یو ګروپ وایي چې هولي سپیرټ دی څوک دی یا هولي ګوست څه ورته هولي ګوست جبرئیل امین او بل ګروپ وایي حضرت مریم ده څوک ده حضرت مریم ده ویچ اعنت قلت للناس آیتا ویلیو خلقتا چه ونسیما و امیا امور زما الہین پا خدایانو دو من دون اللہ بغیر دا اللہ نا قال ابو عیسیٰ علیہ السلام سبحانک سنگا سبحانک لفظی مانا خوددارا چه پاکی دا تعالی سبحانک مانا پاکی دا تعالی خودی تو وی کلمه تعجب په عربی کې چې یو سړی صدا سے خبر واوري چې هغه بالکل حیران کن وي څنګه خبره حیران کن نه خو سبحان الله سوې سبحان الله انده کلمه تعجب وي صحیح نو ټیکنیکل معنی کې یا عجیب خبره ده لفظي معنی خو دې چې پاکی ده تعالی خو ټیکنیکل معنی څه ده عجیب خبره ده امیزنگ انګریزي کې موږ څنګه امیزنگ قال ابو عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکی دا تعالی ما یکونو لی حس تصور نشکی دے ما دا پارا ان اقولا چیزو ویما آغا خبرہ لے سلی بحقن چی ندا ما دا پارا جائزہ زدا سے خبرہ سنگا کولشم چی ما دا پارا جائز زمانہ دا تصور نشکی دے جدا سے خبرہ وما کری چی ما تا خدای ہوائی یا زمان مور تا خدای ہوائی اس خبر مانا دا کری او دین ان کنت قلتو کچر ما دا خبر کرے فقد علمتا نتا تخبا او اللہ معلوم ہوا زکتا بانے خصوصی پٹو نپاتی کی گی تعلم ما فی نفسے فپیجن آغرا سے زماز رکھے دے ولا عالم ازن پیجن ما فی نفس کا آغرا سے تاثر دے تو دا طول مخلوق پر ازنو خبرے خو مخلوق ستا پر ازنو ندے خبر انکا انتا تاکک سرتا غلام الغیوب عالم یہ دپٹو رازنو ما قلت لهم ما نوویلی دویتا الا ما مگر آغا خبر آمرتنی بیچتا ما تداغی حکم کرو اتا ما ترسو حکم کرو ان اعبد اللہ چی بندگیو کئی دا اللہ تعالی رب دے چی اغزما رب دے و ربکم استاسو رب دے وکنتو علیم شہیدن او ومز پدے خلق بانے گواہ ما دمتو فیم چی سو پوری زدوی کی موجودم نو چیزا پا کی موجودم نو قما بیتاوں دغا خبر کولا چی بندگی با دے یو اللہ کوئی اغزماؤم رب دے استاسوم رب دے وزد چی کلتا اسمان تراوخی جولم بیا قما تا پتہ نشتے چی بیا دے سکوئی فلما توفیتنی کلچتا قبض کمالا توفیتنی مانا شکلتا مالا واپس واغستو تو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے خو ندے عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے نے فلما توفیتنی دا توفی لٹرل مانا کی گی دا چانا خپل حق واپس اغستل سوئر دا چانا خپل حق واپس اغستل لکتا سار احمد بانے کار خرچ کرے دے او دا بانے دے قرضہ دا او اگر پیسے چواغستے دے عمل توئی توفی دے عمل تسوئی توفی چما تخپل حق واپس واغست نو فلما توفیتنی چکلتا زو واپس واغستم کنت انت الرقیب علیہم نو تاکیق سرت نگران وی دوی بانے و انت علا کل شیئن شید و تپارسیز بانے گوائے اسو گورا عیسیٰ علیہ السلام بیام درد دے مخلوق بانے بیام درد دے چی خدایا دے خدا گناہ کرے خدای اصلاحیو کی دا خیر پلار روان کی ان تعذبهم کچرت عذاب ورکے تو الہ فإنہم عبادک نو تاکی سرتو بندگان سادی وإن تغفر لهم اکتبخنکی دویتا فإنکا انتا تاکی سرت الغزیز قوت والے الحکیم و حکمت والے قال اللہ اللہ تعالیٰ بویا دا یوم دا آغا ورز دا ینفع الصادقین صدقهم چی نفع و فائدہ بور کی رشتن خلقو تا رشتن ولی دا ہوئی دا قیامت رز آغا ورز پا دی رز بانے سشی فائدہ ور کی رشتیا لهم جنات
جناتن دوی پارا باغون دے تجری من تحت الانہار چی بیگی بدلان دے غین نیرونا خالدین فی ہمیشہ بدوی پدے جنت کے ابدن فائیو رضی اللہ عنہ اللہ تعالی خوشحال شویر دوینا رضی اللہ عنہ اللہ تعالی خوشحال شویر دوینا ورضو عنہ ادوی خوشحال شویر اللہ تعالی نا ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا للہ ملک السماوات خاص اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی دا وما دا آغشینو فیہن چی دی اسمانونو ازموک دے وعلا کل شیئن قدیر ادا اللہ تعالی پارسیز بان قادر دے. نو خلاصہ سورہ مائدہ ابتدا دا چې خپل فرائض پورا کوي فرائض پورا کوي کوم شی چې خدای احترام ورکړی دی داغي توهین مکوي کوم شی چې قابل احترام دی توهین مکوي کوم شی چې حرام دی داغي ارتکاب مکوي دا دین تاسو لپاره نعمت او سبب د فائدې دی د خدای حلال حلال ګڼئ او حرام حرام ګڼئ د ذاتی اصلاح لپاره منځ کوئ ذاتی اصلاح لپاره منځ کوي حکومت او گواہی دواړه د الله د پاره د انصاف تقاضا باندې که حکومت کوي دو شرطونه دي یو چې د خدای لپاره وکړي دا نه چې بس حکومت ته ارګ تورسه دي بس چې قومي دولت ټول ستا بینکونو ته لاړ شي نه د حکومت په خدمت غني چا لپاره وکړي الله لپاره چا لپاره وکړي الله رب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چې وفات کېده 2.5 کال حکومت کړ سورہ 2.5 کال د ورځې مزدوري به اغسطه 8 پیسې سورہ پیسې 8 پینیز 8 پینیز در حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ د ورځې 8 غنټه کار به کو نو دی 1 غنټه به سورہ پیسې اغسطه یو پیسہ یو پینی انا 8 پیسې به اغسطه 2.5 کال یې سورہ حکومت کړو او دا څومره تنخواه اغسطه و نو وصیت او خپل زوی عبدالرحمن ته رضی الله تعالی عنہ دې زما پلانه از مکه به خرڅ کړي نو دومره پیسې به واپس بیت المال کې داخلي کې دمه بیت المال له تنخواه غوښتي ده دمه څه کړی بیت المال له تنخواه غوښتي ده نو دومره پیسې به داخلي کې بیا دغه نه بعد د جایداد تقسیم وي خبره ده صحیح ده ها الله اکبر په دنیا کې پیدا کیږي اوسم ډېر خلک شته زګا زه په دې پارلیمان کې پاتې شم ما سره داسې کسان په دې پارلیمان کې ګودري راته داسې ملاو شو داسې خدا تر څخه خلکو اعلان کې نه ګیره و نه بریتانو بالکل خالص انګريزان څه شي خالص انګريزان خو چې په کوم شي کې به شوبه پیدا شو چې دا حکومت ماته کوم مراعات راکړي دا ما استحقاق نه ده فورن به لیکلو صحیح نو حالانکه خلک وایي بس راجمه کوا نو حکومت نه الله د پاره د انصاف تقاضا باندې گواهی هم الله د پاره د انصاف تقاضا باندې گواهی هم څه کې تاسو گواهی وایو گواهی عدالت شهادت د بنی اسرائیل تذکرہ چې دوی کردار خراب او څنګه ذلیل شو لہذا دا پیغمبر چې تاسو ته راغلی دی دا د الله احسان ومنئ ناشکری مکوئ اتباع وکئ ناشکری مکوئ واقعه د بنی اسرائیلو چې الله دشمن تباہ کړ او دوی ته واپس خپل وطن ته دتلو حکم وکړ نو دوی بزدلی وکړه دوی څوک بزدلی وکړه نو خوار او ذلیل شو څه شو
سلويخ کاله خوار او ذلیل ساره سینا کې پرتو. د خدای دین د امن او د سلامتیا دی. د خدای دین د امن او د سلامتیا دی. خو ذاتی دفاع څه شي؟ دفاع وای ډیفنس. ذاتی دفاع او اجتماعي دفاع کله دینه غافل شي نو بیا به ذلیلېږي. کله دینه غافل شي بیا به ذلیلېږي. لکه د آدم علیه السلام زوی وګوره ذاتی دفاع ورکړل نتیجه څه شوه؟ قتل شو. الله تعالی ته نږدې کېدو دپاره لارې لټوئ. څه کوئ؟ لارې پیدا کوئ چې خدای ته به څنګه نږدې کېږو. څوک چې د الله په قانون فیصله نه کوي نو که عقیده نه نو کافر دی. که عقیده نه کافر دی. که عقیده وي خو عمل نه نو ظالم او فاسق دی. عقیده خو دا چې دا د خدای قانون دی، ښه خبره چې دا عمل شي، خو نه شو کولی. نه څه شو؟ نه شو کولی. نو دا څه شی دی؟ ظالم او فاسق دی. د اسلام او د مسلمان په ضد غیر مسلم سره دوستی پیدا کول حرام دي. آیت نمبر 50 بلکہ یو 50 دا دین د الله مهرباني وګڼئ. که تاسو نه کوئ خدای به مو ختم کی، بل قوم براولی دی دین ذمہ دار بشي. او بیا مثال پیش کړي چې يهود او نصاراو تورات او انجیل امپلیمنٹ نکړ نو مادي اعتبار سره هم ذلیل شو. بیا پیغمبر ته حکم چې 100% چې کم میسیج تری سیو کې نو دا 100% کنوے کوا. لیکن پک اینڈ چوز با نه کوي. لکه د بنی اسرائیلو دین به د خواهشاتو نه تابع کوي. هغه د خدای په دین کې د شرک تصور پیدا کړ او د خدای په دین کې انتها پسندی پیدا کړ. معاشره د صالح کولو دپاره یو بل به د نارواو نه منع کوي، د بل په نارواو به خاموش نه پاتې کیږي. هغه ته وایي چې مرګري دا کار ناجایز دی. ها اهل کتابو کې څه خلک هم شته چې هغه قرآن واورېدو زړه یې نرم شو، ایمان راوړ. یو وار بیا دا تذکرہ چې د خدای حلال حلال ګڼئ او د خدای حرام حرام ګڼئ. او یو ضابطه چې د سشي یا د خلق ډیرواله دا د جواز او د خواري دلیل نه دی چې دا کار به خزه کوي چې ډیر خلک کوي. دا کار به خزه کوي چې ډیر نه کار ال خزه چې خلک کوي. دا ته ولیکه چې شریعت په کوانټیټي نه په کوالټي یقین ساتي. شریعت په یقین ساتي په کوالټي، په کوانټیټي نه
دا خو ناجایز دی الیکشن شته هغه د کوالټي والا خلکو دی اهل حل و عقد وي ورته شریعت بله خبره چې په دین کې به کمپرومایز نه کې په خپل موقف ټینګ ولالیا سو قسم در سره نشي کولی او کو به کړو خو زیات زیات مړ بدی کینو نو څه فائدہ ده که نقصان ده فائدہ ده یعنی خدای دین باندې چامل کړي نو دا نقصان ده که فائدہ ده دا فائدہ ده یعنی شهادت تر ته ملاو شو دین له شهادت بل څه ده نو په دین باندې کمپرومایز باندې کې بیا د عیسی علیہ السلام کیسه بالتفصیل چې خلاصه دا ده چې عیسی نه خو خدای دی نه د خدای زیه دی نه د خدای حصہ ده نه خدای دی نه د خدای زوی دی نه د خدای شریک دی نه د خدای شریک دی او آخر کې مسله توحید چې بادشاہي د اسمانونو زموږ ټولو د خدای ده هغه خالقم دی هغه مالکم دی هغه قادرم دی درې څه خالق دی مالک دی قادر دی پار شی باندې لہذا مستحق د بندګان یوازې الله دی نتیجه واضحه ده نتیجه خدای نه ذکر کړي پس صرف علتونه ذکر کړي دي چې خالقم دی مالکم دی قادرم دی نو سبا کې بس بندګي باندې یوازې راغی کینو بندگی بر سکے یوازې دا چې څوک ستا خالقم دی ستا مالکم دی او تابانه قدرتم لري اردو کې مونږ جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے چې د چا خوري نو داغه سندره بوای مونږ سوې اردو کې چې د چا خوري داغه سندره بوای سید العقل ته قدم ده نو پیدا کړی چای الله ملکیت د چای د الله د چا قدرت لاندې د الله نو بس چا سندره بوای الله سندره بوای نو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر مرزونه بکې تلاوتونه بکې د تفسیر کلاس ته راځي دا خدای سندره یې جوړي صحیح سندره معنا تعریف سندره معنا سندره کې صحیح د محبوب تعریف کیږي صحیح نو سبا کې بس د خدای تعریفونه بکې صحیح شو نو ته شیرشاه ته بیا خلکو ته مونږ د خدای سندره وایو ټول ورځ مونږ وایو دا چې ومنډه نو څه کول ته د خدای سندره هغه خطا سندره وای ته وای او کنه مرګري سندره معنا اه کنه به ته خطا دم کوته وای نو خو که تاسو درته صحیح نو ته ورته مرګري تر سندره په تعریف نه پوهیږي سندره په ډیفینیشن نه پوهیږي چې سندره په شعر او شاعرۍ کې د محبوب د صفاتو تذکرہ ده او دغه عظمت بیانول دي چې نو سترګې داسې دي او چې خبرې کوي نو بس ګلونه دوړي او پلان کې دینګلې نور صحیح ناشناس ہوئے ناشناس پیجنے گا انسان کمزوری لکھنا بس احوال تو بگورے سورہ